اوس متن بیان وکړ. هذه تصدیقات، دا تصدیقات دي. خبر مبتدا محذوف ده یا تصدیقات او هذه تصدیقات دغه دي یا منصوب ده. لما فرغنا عن التصورات شرعنا بحث التصدیقات. فعل حذف تا مفعول به چې بحث تا دا حذف تا مضاف الیه کا مکان مضاف تا یا مجرور ده یا دا وقف حالت تا. اوس مسله دلته دا ده چې متن اعلان وکړي چې زه تاسو ته تصدیقات بیانوم، یعنی مصدقات بیانوم، د تصدیق متعلقات بیانوم چې قضایا دي، قیاسات دي، استقراءات دي، تمثیلات، دا ټول مصدقات دي. یعنی دا ما يتعلق به تصدیق دغه نه کار جوړیږي کنه، قضایاونه قیاسات جوړیږي، دینه استقراء جوړیدای شي، تمثيل. دیو جن ماتن اعلان دې خبره کوي چې زه تاسو ته مصدقات او قضایا او قیاسات استقراءات بیانوم، خو تعبیر په تصدیق وکړه ځکه دا ټول تصدیق ته محتاج دي. چې قیاس ته مصدق نه به نتیجه نه راځي، چې استقراء دې مصدق نه تصدیق ته به نتیجه نه حاصلېږي، چې په تمثيل باندې دې تصدیق نه به نتیجه نه ورکړي. دیو جن تصدیقات سره تعبیر وکړه. اوس مسله دا ده چې تصدیقات خود جمع صيغه راوړه، حالانکه تصدیق خو یو ده، ځکه تصدیق اذعان ته ویل کوري ست تفصیل راځي چې دا یو کیفیت په ذهن کې پیدا کیږي حس لا دلیل لوجه چې سره دلیل د خبري وای به اذعان پیدا شي، زړه او دماغ کې باور په مسلې یا حس لوجنه اذعان پیدا کیږي په زړه او په دماغ کې. یو شاته په سترګو ګوره به تاج باور پیدا شي په ځل کې کیفیت تیزان په دماغ کې. نو خو یو اذعان د تصدیق د تصدیقات جمع ولې راوړه. جواب دادا چې اصل کې ماتن افراد مختلفه د تصدیق ته اشاره کوي چې تصدیق پر مختلف افراد دي. نو کثرت افراد له وجه جمع راوړه، ځکه جمع دلالت کوي په افراد واقعي او کثیرو، چې افراد واقعي چې ډېری دې پر صيغه الجمع استعمالېږي، چونکه افراد د تصدیق ډېرو په واقع چې دی وجه جمع راوړه. نو معترض استدعای اعتراض کوي دا وارد نه شي چې ګوره تصدیق خو مصدر ده، مصدر خو لا یصنع ولا یجمع، او مصنع جمع نه ګرځي. ولې نه ګرځي؟ ځکه مصدر په نفس ماهیت دلالت کوي، او نفس ماهیت خو نه تثنیه نه جمعي، اخو یوي دې له وجه نه مصدر تثنیه جمع نه ګرځي. بیا تصدیقات جمع ولې راوړي ده؟ دا اعتراض نه ده وارد، ځکه دا ټیک ته چې مصدر لا یصنع ولا یجمع، خدا هغه وخت چې مصدر نه نفس ماهیت مرادي به د تثنیه جمع نه ګرځي، ځکه به بے فائدې ده. کله کله مصدر نه افراد مقصود سي، یعنی دا ماهیت چې ضمن الافراد سره مراد کی. بیا افراد په ضمن کې خو تثنیه جمع راځي، دلته چونکه افراد مقصد دي تصدیق، ډیر افراد باندې تنبیه مقصد و، دلته مصدر فی ضمن الافراد ده، دی وجه جمع ویلا. اوس تصدیق پر افراد واقع چې ډیر دي، څنګه ډیر دي؟ ځکه تصدیق پر افراد نوعی ډیر دي، یعنی تصدیق جنس ته دلاندې انواع دي. اگر کدا جنس په خپل نوع اضافي ده، ځکه تاسو ویلو چې هر جنس په نسبت سره جنس سابق ده، نوع اضافي ده یعنی اخص ده. نو تصدیق لاندې انواع ډیر دي، چې یقین ده، جهل مرکب ده، تقلید ده، ځوان ده، دا افراد نوعی دي. نوع دې ته وایي چې جنس متحصل بالفصل کې به نوع جوړ شي. جنس خو مبهمي چې فصل ور سره ولګي به دا واقع کې راځي، به نه نوع جوړ شي. نو اذعان سره چې دا فصل ولګي چې جازمي او ثابتي او مطابق للواقع چې دا درې فصل ور سره ولګي به یقین
ځکه دا یقین اذان جازمي، جازم دا معنی چې اوس احتمال د نقیض نه لري، ثابت دا معنی چې معال کې احتمال د نقیض نه لري، او مطابق واقع سره چې دا درې فصله ولګي اوس یقین نه واده، او چې دا وایي چې جازم ثابتي دا صرف دوه فصله ولګي او مطابق للواقع نه، بیا دا جهل مرکب نه واده. چې دا یو فصل ولګي چې خالی جازمي، جازم څه معنا چې فعل احتمال د نقیض نه لري، اگر که ثابت نه یعنی په معال کې احتمال د نقیض لري بیا دا تقلید ده، او ځوان هغه د چې فعل حال جازم نه غیر جازمین فصل ورسره ولګي اذان سره، اذان خو وی باور او غیر جازمین فعل احتمال د نقیض وی مگر احتمال د نقیض مرجوح وي او دا اذان راجعي بیا دا ځوان، او تصدیق پر افراد صنفی است، صنف فرق چې د تحت نوعی یعنی نوع سره چې کلی عارضی قید ولګي بیا صنف نه جوړي، لکه انسان سره اسود قید ولګي بیا دا زنجی سه، چې ابیاس قید ولګي بیا دا رومی سه، دا چې یقین سره هم کلی عارضی قیود لګي بیا دین اصلاف جوړي، لکه یقین شدید چې دا شدید قید ور سره ولګي، لکه یقین د انبیاء علیهم السلام، یا متوسط دا بل کلی عارضی ولګي لکه یقین د اولیاء، یا عام یقین ضعیف لکه یقین د عامه المؤمنین. چونکه تصدیق پر افراد صنفی ډیر وو، افراد شخصی ډیر دي. افراد شخصی څه معنا یعنی یو قضیه وي خو د ډیرو مصدقینو تصدیق په هر یو تصدیق تیار چا ځین پورې قائمي، لکه تا تصدیق ما تصدیق په یوې قضیه چې زیدن قائمون، یا دی وسړي تصدیقي په ډیرو قضایاو په زیدن قائمون په دې کتاب هرې مسلې باندې تصدیقي، نو سړی یو دا خو تصدیقات ډیر دي په ډیرو مسایلو دي، دا شخصي تصدیق ده، ډیر تصدیقات دي. شخصي څه معنا یعنی یو شخص پورې د ایزان قائم ده یا یوې مسلې پورې قائم ده، دی وجنه تصدیقات جمع راوړي دي. اوس په دې یو بل سوال ده، سوال دا چې تصدیق خو کلی ده، او کلی په یو فرد صادق کیږي په ډیرو صادق کیږي، نو دا تصدیق په خپل یو کلی ده چې کې په ډیرو افراد جایز ده، نو په افراد کثیرو باندې خو جمع ضرورت نه و چې جمع صيغه تراره ا تنبیه په کثرت الافراد ورکه، ځکه کلی خپل په ډیرو افراد صادق کیږي. یذل کلی کما یصدق علی واحد من افرادی کذالک یصدق علی کثیرین من افرادی، کلی په یو فرد صادق کی په ډیرو صادق کی، لہذا صيغه الجمع راول چې تنبیه په افراد کثیرو ورکه دا ټیک نه ده. جواب دا ده چې کلی کې خدا ضروری نه ده چې افراد دی واقع شي وي، ټیک ته کلی دی ته وایي چې جواز دی ډیروالی، یعنی یو صورت تا ځین تراسي کلی ځین وایي چې دغه جواز دی ډیروالی ستا ځکه تشخص پکې نشته، دا کلی ده. دا نه کلی چې خارج کې افراد دی، بلکې کلی کې دا نه ضروري چې خارج کې یو فرد ممکن دی یو د نه ممکن، لکه کلیات فرضی لا شی لا ممکن اجتماع نه کیږي، دا ټول کلیات دي، یو فرد خارج چې ممکن نه ده بیا کلی ولې ده ځکه جواز دی ډیروالی ده پکې، دا صورت ته اجتماع نه کیږي، دا صورت ته لا شی چې تا ځین تراله نو ځین دته نسبت ته ډیروالی کوي چې تا کې جائز ده ډیرواله ځکه تشخص تا کې نشته، لا شی ټکی کې تشخص نشته، اجتماع نه کیږي ټکی کې تشخص په ځین کې نشته، چې تشخص نه خود جواز دی ډیروالی ده، دا مدار دی کلی ده. خارج کې دی یو ممکن نه، یا که خارج کې یو موجودی دا نه د ضروري چې نور ډیر افراد دی ممکنی، لکه مفهوم دی واجب الوجود، دا کلی ده خارج کې یو فرد موجود ده نور له سره ممکن نه دی، لہذا کلیاتو کې دا نه دی ضروري چې خارج کې د ډیر افراد دي. اما تین مقصد داو چې دا تنبیه ورکړي چې خارج کې ډیر افراد دي تصدیق، نو خامخا صيغه الجمع ته ضرورت ده، ځکه جمع شاندار چې په خارجي افراد تنبیه ورکړي، کلی شاندار نه چې خارج کې د افراد دي لسره دي نه، یا دی یو موجود نور دی ممکن نه، ځکه معیار دی کلی جواز الکثرت په ذهن کې لوجه دې نه تشخص نه،
نه چې خارجي افراد معیار د کلی ده. اوس تصدیق پر لغت کې درې معنی دي.